سیلاب د سبډیویژن په ریپورټ کوم آبادي وه هغه هم په دې مقام باندې هغه آبادۍ ته سیلاب داخل شوی چې د دې سره یو طرف ته دلته کې یو ډېر لوی مارکیټ ورسره کارخانې او د دې سره سره چې کم فصلونه ول هغه په مکمله توګه چې دي تباه شوي دي. دا هغه ایریا ده د سبډیویژن په ریپورټ چې دلته کې یو تبلیغي مرکز هم دی او د هغې چې کوم پل دی هغه هم په منځ باندې شلېدلی دی او ورسره بایپاس چې کوم روډ دی د بریکوټ چې وس رخ شوی او 3 میاشتې مخکې د دې افتتاح شوي وه خو د بد سیلاب د وجې نه هغه روډ چې دی هغه مکمل شلېدلی دی او د دې سره ټریفک چې دی هغه هم معطل شوی دی. ورسره د الخلیفه برج سره یو وړوکی برج و چې هغه هم شلېدلی دی او په مکمله توګه ناکاره شوی د پارړۍ ناګوها او شموزو کابل سره زمونږ د ځمکې رابطه چې ده هغه ختمه شوې ده. د دې سره که موږ یو طرف ته وګورو د بجلۍ نظام چې دلته کم ټرانسفارمرې وي او ستنې وي او کم چې 11000 لاین و د شموزو پارړۍ ناګوهې هغه هم د دې سیلاب کار شوی دی. دا وختي په مختلفو چوکونو کې په مختلفو ځایونو کې د سیلاب متاثرین په نوم باندې د چندو یو لوی بازار ګرم دی خو موږ چې کم متاثرین دي د هغوی سره خبرې وشوې هغه وایي چې خلک راځي حکومتي اهلکار زموږ سره تصویر وباسي او زموږ یو ماشومه په غېږ کې رالي او ښکلوي او تصویر وباسي او بیا غیب کېږي. ورسره په پوره صوبه کې دا وختي د چندو بازار ګرم شوی دی او رابطې کېږي د خلکو سره چې یاره تاسو چندې راولېږئ چې موږ متاثرینو له ورکړو خو د متاثرینو د چندو داسې څه دغه موږ ونه لیدو نه د هغوی د ریلیف موږ ولیدو. دلته خلک راځي په سیند کې ځان له د خشاک چې دی د هغې د راویستو کوشش کوي خو هغه هم یو انتهایي خطرناک عمل دی چې په هغې کې ډي سي سوات چې دی 13 ورځ کارروایي کړې وه او کسان چې دي د 22 پورې کسان چې دي هغه هم ګرفتار شوي ول. ولې چې د سیند دا شور تاسو ګورئ اوس هم د سیلاب منظر پیش کوي او دا تاسو ګورئ چې د اوبو رفتار څومره تیز دی. دا غونډه ایریا کوم چې د غالیګي او شینګردار علاقه ده او د بجلۍ دا ستنې کومې تاسو ګورئ کوم فصلونه تاسو ګورئ دا په مکمله توګه تباه شوي دي. موږ به کوشش کوو چې داسې ورو ورو لاړ شو چې تاسو ته د دغې برج هم صورتحال وښیو د ملګرو سره پکې خبرې هم وکړو او دا کومه ایریا چې ده دا هم تاسو په سکرین باندې پوره وګورئ چې دا د دې د وجې نه څومره تباهي شوې ده او څومره ایریا چې دي هغه دی په خپل کنټرول کې دي سیند اخیستې دي خو د سیند چې کوم حدود نو زما په خیال چې د ملګرو ته هم دا هغه مارکیټ دی کوم چې مکمل په دې کې ګاډي ول په دې کې سامانونه ول هغه د دې سیلاب کار شوي دي او د سیند خپل حدود کلیر کړي دي زیاتی خو یې نه دی کړی خو چې د سیند کم حدود و هغه حدود یې رانیولي. 13 ورځ وزیر اعلی چې دی په سوات پریس کلب کې هم دا خبره وکړه چې کم تجاوزات دي د هغې خاتمه مخکې وي هم ما ویلي خو ډېره ګرانه ده ولې چې په دې کې یوه ډېره لویه مافیا ککړ ده. دا تاسو ګورئ دا پل هم په منځ باندې کریک شوی دی دا پل هم مات دی دا په منځ باندې کریک دی په دې ځای باندې دی هم جدا دی او د ده بله حصه چې دا هغه هم تاسو ته ښیو دلته څه خلک هم ولاړ دي او دا ځای هم انتهایي خطرناک دی. تبلیغي مرکز کم برج چې و دا هغه برج دی چې دا مات شوی دی او ورسره دا ایریا چې ده زه دې ملګرو ته چې دا سایډ تاسو ته وښیي دا مکمل چې دی دا یو سیلاب و دلته کې چې کومې آبادۍ وې دلته چې کوم ورکشاپونه و دلته چې د کرش کم کارخانې وې دلته چې څومره A to Z سول هغه د سیلاب نه چې دي هغه متاثره شوي دي او سیلاب چې دي وران ویجاړ کړي دي. دا چونکینور دی دغه یوه ایریا چې دا تاسو ته نه شو کوی خو زه دې ملګرو ته یم چې دا سایډ تاسو ته یو پیره بیا وښیي چې دا د کالام نه کمې اوبه راځي او دغه کم غرونه په نظر راځي نه دا هم دا سیند د پخوا نه راسي چې دی دا سیند قایم دی او د دې خپل حدود ول هغه حدود چې دی مونږ خلکو قبضه کړي ول او سیند چې دی هغه مونږ تنګ کړی و. نو سیند بیا چې کله دا 2010 سیلاب رالو او اوس د 2022 سیلاب رالو نو سیند خپل حدود یوه پیره بیا راونیول. په دې قوم باندې په 19 کاله کې 4 غټ افتونه راغلي دي چې د 2005 زلزله د 2008 طالبان د 2010 سیلاب او د 2022 بیا دا یو سیلاب بیا هم چې دی مونږ د یو بل سره ذاتیات کوو د یو بل سره دشمنۍ طرفګنۍ کوو د یو بل حق وهو د متاثرینو په نوم باندې چندې غونډو خپل ووټ بینک سیوا کوو او په خټو کې یو ماشوم اسحاق و په غېږ کې راوالو او تصویر وباسو بیا د هغه ځای نه غیب شو
هیڅ چا سره هیڅ ریلیف نه دی شوی. ټول نظام چې دی هم هغه شانتي پیچیده دی. ټول چې دی د کیمرو د میډیا د تصویرانو د حد تک محدود دی او کم چې صاحب حیثیت خلک دی هغه کوشش کوي چې په خپله دغه خلکو ته ریلیف ورسوي. یا پرون کم پاک فوج یو شوی دی هغه چې کم کردار ادا کوي هغه د ستاینې وړ دی چې ولې هغوی ځای ځای ته رسي او په ټوله په حالۍ کې چې دی سالي. دا ټول صورتحال که پاک فوج ته حواله شي نو یقینا چې دا کار به ډېر په ټیک طریقه باندې وشي. زموږ مقصد دا و چې نن تاسو ته یا د دې نه دا 3 ورځې چې مونږ کوم په سیند کې لګي او تاسو ته دا ټول صورتحال ښیو. بېګا هم افواګانې وي چې سیلاب راځي نو دغه کم خلک چې افواګانې خورئ نو دوی ته هم زمونږ چې دی درخواست دی چې د دې افواګانو نه پرهیز وکړي. ولې چې خلک یې ثابته شپه یخ پاتې کړي دغه خلک دې لږ په قلاره کښېني جوماتونو ته دې لاړ شي خپل ذکر دې کوي د افواګانو نه دې قلار شي. زما ټیم مظهر حسین، نثار خان او ما سهیل باچا له راکړه اجازت. تلوي الله په امان.